او دا یاد لره زبر ته واجبہ خبر وکړم ابن قیم چې دی کنه تاسو بنوم اوریدلې ابن قیم دا د غیر مقلدین امام دی چې څوک مذهبم نه مني چې هغه ته مونږه وابیان صاحبان یو غنه تاسو خې پیژنې دا اغوی امام دی ابن قیم هغه کتاب دی مونږ خو الحمدلله ځان نه خبر نه کړو زبر ته نن ټول د ابن قیم خبرې وکړم چې هغه په کتاب الاستقامت کې هغه یو کتاب لیکلی کتاب الاستقامه په هغه کې د لیکلي دي چې د غوث پاک مبارک رحمت الله تعالی علیه واحد هغه شخصیت دی چې د کرامات او شان په تواتر سره ثابت دی په تواتر سره څه مطلب هر زمانه منلای دی دا ابن قیم یې او رستی ارته یو علمی واقعه بیانوم او دې چې کله وفات کېده کنه نو خپل بچی تیزوي په هغه زمانه په بغداد شریف کې بدوه مقبره وي یو بد علماء مقبره و التبا صوفی یا امی انسان نه دفن کېده ټول به علما دفن کېده او یو د صوفی کرام مقبره و التبا ټول د نیکان صالحان اولیاء دفن کېده التبا علما نه دفن کېده کتاب الاستقامت کې د لیکلي دي چې زما کله اخر ټیم شو د خپل عالم او د یاد لره خلوی پای عالم دا څه معمولی سړی نو خو بس بعضې وخت کې چې علم زیات شي انسان نه بیا خطایي خامخه کږي خو عالم لوی عالم هغه خپل بچی ته وی چې زه کله وفات شم د علماو په مقبره کې نه د غوث پاک مبارک چې کوم مریدان او صوفیا دي ما به په هغه مقبره کې دفن کوي اسی خلک یې چې ابن قیم اولیاء نه مني ولی نه مني ستا ته پته نشته دی مبارک غوث پاک مبارک چې کوم په هغه زمانه کې مریدان او صلحاء او اولیاء نن لاړ شه علماو په مقبره کې ابن قیم قبر نه دی صوفیاو په مقبره کې ابن قیم قبر دی او دا نن سبا دا ذریت یا نه دا بچی چا کوم دا نن سبا کې موجود دي دا اولیاء نه مني ستا مشر خو ارمان کړهو چې غوث پاک خو پرېدا غوث پاک مریدانو په ادیره کې مدفن کړه چې خیر او برکت راته ملاو شي زمونږ د علماو دغه ادیره نه کتلی چې تمام دفن کوه بس چې ما ته خیر زیات ملاو شي او نن دا غي ذریت او اولاد سي چې اولیاء نشته دی او دا دوی ځان نه داسې که حالانکه په قرآن او حدیث کې سینکړو تعداد دلایل